داسې داسې خلک راغه الله دې معافي وکړي او تف شه په داسې ډاکټر باندې چې څاروو ته هم 2 نمبر غاښونه لګوي، څاروو ته هم غاښونه لګوي. باقاعده ویډیوګانې شته، تاسو یې کتلی شئ. پېښور په منډۍ کې، چرسده په منډۍ کې، مردان په منډۍ کې بارها داسې څاروي ګیر شوي دي چې هغوی 2 نمبر غاښونه ورته لګولي دي. نو 2 روپو دپاره 100 روپۍ ګټې دپاره مونږ ولې د بل مسلمان قرباني خرابو؟ زه هغه خو واخیستلو، هغه خو به ناپوهه وي، پته به نه وي ورته. ته ولې داسې کار کوې؟ ته ولې داسې کار کوې؟ تا ته خو پته شته، ته خو خبرې چې یاره دې څاروي کې دا عیب دی، غاښونه یې مات شوي دي، قرباني نه پې باندې کېږي. خلک کوي دقسې یو نیم څاروي لکۍ کټ شوي، خلک 2 نمبر لکۍ ورلګوي. دومره خلکو ظلم جبر شروع ده څه دپاره؟ پیسو دپاره. او څوک یې کوي؟ دقه شانتې چې تاسو ماته ناسو دقسې خلک یې کوي. اسمان نه راکوزېږي، نه له ځمکې نه راوځي، نه د یاجوج ماجوج نسل دی. دقه زموږ د معاشرې خلک والله بالله تالله ثم د قاضي قسم هر سړی پوهېږي، خو څوک سترګې پټې کړو، سترګې پټې کړو. دین په معامله کې مونږ څوک سترګې پټې. او په دنیا کې اوخو خو 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 مولوي صاحب ته نه پوهېږې، زه پوهېږم، ته نه پوهېږه مولوي صاحب، څومره زه پوهېږم. دا غټه بېوقوفي ده چې یو عالم تر مخه ویل چې ته نه پوهېږې، زه پوهېږم. تا څه ویلي دي؟ الله او د الله رسول چېرته چې حکم راشي، بیا مسلمان دپاره حکم دا دی، الله فرمایي یؤمنون بالغیب، دوی په غیب باندې ایمان دی. نه الله لیدلی، نه الله رسول لیدلی، نه 1,24,000 کم و بیش پیغمبران لیدلی، نه 1,40,000 کم و بیش صحابه لیدلی. خود مسلمان دا شان دی چې یؤمنون بالغیب، دی په غیب باندې ایمان لري. دی بیا خپل عقل اسپو ته په دې ټایم کې منډه نه ورکوي. او که عقل اسپو ته منډه ورکوي، لږ خپل ګریبان ته وګوره چې تا زده څه دي، تا زده څه دي. ته الحمد نه واخله تر والناس پورې د قرآن په ترجمې پوهېږې، د قرآن مجید ناسخ منسوخ نه خبرې، په شان نزول باندې پوهېږې، قرآن مجید اوامرو باندې نواهی باندې په قصصو باندې پوهېږې. نه پوهېږې نو چې نه پوهېږې نو بس د عالم منه. بیا دا مه وایه چې یاره ما خو په فیسبوک کې دا حدیث کتلی و. حدیث له قسمونو نه ته څه خبرې؟ په مقدمة الشیخ کې مشکات شریف مقدمه دی، په شروع کې 50 قسمونه د حدیث ذکر شوي دي. حدیث په 50 قسمه وي. نو تا چې دا په فیسبوک کې راوکتلو، دا په کم قسم کې دی؟ یو حدیث هغه دی چې قرآن سره مقابله پې کولی شي، حدیث متواتر. یو حدیث مشهور دی، هغه سره هم مقابله کولی شي. یو خبر واحد دی، خبر واحد چې دی قرآن په مقابل باندې په هغه باندې عمل نشته دی. خدا به ته چېرته زده کوې؟ دا به ته علماو سره زده کوې چې کله ته عالمانو سره کښېنې. او بهرحال ما عزتمندو، شریعت چې کله معامله راشي، موږ مسلمان یو، مسلمان ته پکار چې فوراً یو عالم طرف ته رجوع کړي.